الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد صل على محمد وعلى محمد. حضران سید الشهداء، د زورانو روانګي مجلس ده انشاءالله خپل مقرر وخت کې سره استوس خدمت کې عرض کوم. یقینا اهل بیت سره مینا محبت مودت بهترین عبادت ده. امام تاسو د نجات ذریعہ ده. امام تاسو د طهارت بهترین وسیله ده. قرآن ایرو سره پروردگار علم یې ما صرف اور صرف اہل بیت و طهارت ویر کړی دی. طاهر مطهر هستیانی صرف اہل بیت دی. ازا که غواړئ څه روحاني طهارت، معنوي طهارت، باطني طهارت درته میلو شي، اهل بیتو لمنه مضبوطۍ سره ونیسو. ایدی مضبوطۍ سره لمنې یو پهلو، یو بهترین عنصر انده دی څه اهل بیتو زیاراتو د انسان سی دغه روحاني معنوي سفر ورته نصیب شي. دا د طهارت او د تزکیه سفر دی. دا روحاني معنوي طهارت حاصلولې سفر دی. که څه امام تاسو عقیده ده د اهل بیت مړه نه دي، هغه زنده دي. یوې زیارت څه ته کوي، دا د مړو زیارت نه دی، دا د زندګانو زیارت دی. سوای څه غلطي موجود دي ته د امام حاضر سره کوم یو امام ته طویل نه سي، کته تم امام ته سي، کته سامرا ته سي، کته کاظمین ته سي، کته کربلا ته سي، ته نجاف مولا ته سي، ته د سوای څه زنده امام ته مولا زنده دی، هغه څه زو سرو برو کېږم کار دی. تو تصور دا شی وي، دا یو قسم ته تجدید عهد دی، بیعت کول دی امام سره، مولا سرو برو شول دی، امام سره یو عهد یو وعده کول دی چې انسان په کار دی عهد باندې، اخ پیمان باندې، هغې وعدې باندې مضبوط ودرېږي. روایتو کې شته دي چې امام تاسو شیعو گردن باندې امامان یو عهد یو پیمان یې دی. هغه عهد و پیمان یو پهلو دا دی چې په کار دی ته د امامانو زیارت ته دیدار ته ویر شي. که ته بعد از مرګ ویرغللی امامان داسې چې مرګ نه وروسته ته راغللی، یا داسې وایي چې ته زندګۍ کې امام ته ویرغلی. د حدیث شته دی مولا خپله یي چې من زارنا فی حیاتنا فکأنما زارنا فی مماتنا. مولا یي چې که چیرې مو زیارت چا زندګۍ کې وکړلو یا یې مرګ نه وروسته وکړلو، داسې وایي چې مو سره زندګۍ کې میلو شوي دي. نو دا فخر خبره دی، ما تاسو دپاره سعادت دی، توفیق دی. یو او دا تاسو نوٹ کوئ کسا اهل بیت زنده دي. ما تاسو دعا کې احیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. اهل بیت زنده دي، خدای طرف نه رزق ورته ملویږي. هغوی څه ته کومې خبرې کوي، تو خبرې ووري، تو گفتگو ووري، تو سلام ووري، تو ته جواب دیر کوي، او ایتا مقام باندې پیږي، ایتا کسی یا څه کوم مقام کې ته یې په کار د انسان دغې عقیدې سره اهل بیتو ته ویر شي. زه څو حدیثونه تاسو ته عرض کوم. یقینا تو داسې انسان ایمان سره تازه شي، انسان ته خپل مقام او عظمت پته ولګي چې دا سفر نور سفر سره ډیر فرق کوي. مقصد کوم مقدس سفر دی چې انسان ته زندګۍ کې یو نیموري مثال نصیب شي، خو قادر باندې ارزش باندې قیمت باندې دور نه پیږو زنه وخت کې
څه بیا عمر تیر شي به انسان ته پته لګي چې سفر مې دا شی نه وی کړی دا شی مې کړی وی. په کار دا چې کولی نه مخکې ته د سفر اهمیت باندې پوي وي، فضیلت باندې پوي وي، عظمت باندې په کار دی پوي وي، حرمت باندې په کار دی پوي وي چې دا کوم یو سفر دی، دا څه معمولی سفر نه دی. دی حد پورې چې د سفر کې کته مړ شولې هم عام کاس غوندې نه مړ کېږي، چې ته یو عام کاس غوندې مړ شي لکه یو انسان سفر کې مړ کېږي نه، دا شهادت مرګ دی، دا دوره عظمت لري. حدیث کې مولا دسی قال لی ابو عبدالله تزورون الحسین ورز مولای و صحبی تی چې آیا تاسو د مو نیکه حسین زیارت ته سوی و ترکبون السفن مولا دو تی چې آیا کشته او کې سپریږي، مثلا ځنه لکونه به کشته او کې خالص پریدل. فقلت نعم مولا ته هغه صحابي مولا اندسي کو کشته او کې سپریږي زیارت ته د ایتو جد مولا سید الشهدا سو دغه طریقې سره قال اما علمت انها اذا كفت بكم مولا دو تی چې تاسو ته پته وي ځنه وخت کې کشته انسان باندې غرقيږي ډوبيږي، انسان کشته د ولټا شي، انسان د ډوب شي سمندر کې. مولا دو تی مولا ته دی چې مولا د سیا کې دی شي ځنه وخت کې کشته مو سره ډوبي شي. مولا دو تی چې کده سي وشي نو دی توم تاسو ته مغه ټایم کې چې کله ډوب شوي غارق شوي مړ شوي لیارې کې تاسو ته ندا کیږي مغه ټایم کې الا طبتم وطابت لكم الجنه، تاسو ته ندا د سکیږي چې تاسو خوش قسمت وي، بختور وي، مبارک مشا او چی شه د مبارک شه جنت د مبارک شه. شپږم امام قول دی، یعنی مطلب انداز ته خونی نه وته خدا نه خواسته مرگ سره روبرو شي، حادثه سره روبرو شي، دا عام مرگ نه دی، عام حادثه نه دی. دیگه د سوي سوتا یو قسم دا جنت ملويږي، د سوي شهادت مرگ دی، دا ویری داغه د عشق سفر دی، دا د معنویات سفر دی، دا د اهل بیت او د ولایات او د مودت او د محبت سفر دی. په کار دی دا سفر انسان نور سفرونه ډیر مختلفي طریقې سره وکي. زه لکه مثلا یو عرض وکم کسای مو یو بدبختی ده سفر باندې څو دغه سفر نور سفر سره مت فرق نه محسوسيږي. هغه یو مثال درکوم، ایمو څه دا ګوړو کې څو مثال کفیلو کې څو کومي جنگ جګړې لنجې داوی مو سره جوړیږي، خو په چی شي جوړیږي مثلا مثال ډېر وړو خبرو باندې ایواش په زیات رو شي مولنجا پر سي جنازي کې یو جنازي لک تکلیف ورته ملو شي مولنجې داوی پکو یا جنازي کې ماړې باندې جنازي کې هوټل باندې جنازي کې سي معمولی شی باندې مو چې کو داوی جګړې لنجې بیا گریوانو کې نیولل بیا زیاړو زورل او بنده خدا دا سفر امام حسین د پاره تکای، دا د کربلا سفر دی، دا تکلیف ده سفر دی. ته د سفر کې دا ځین کې ونی څه مثلا مولا حسین زیارت ته بیبیون یا رغلی وي، هغه صورت تکلیفونه وکړل، تکلیفونه برداشت کړل، د سفر ته راغلل. خیر ده که د سفر کې تکلیف ته ملو شي ته امام حسین د پاره برداشت کا، اهل بیت د پاره برداشت کا. او دې سفر کې مراوتو کوله، ناراضگی کوله، کینا کوله، چوسه بغض کوله، چوسه ایوانی ما دشمنی کوله، یاد وساته چوسه ناراضگی کوله، دای تو سفر خرپوي، تو سفر معنویات خرپوي، تو سفر مقصد خرپوي. په کور د طرف ته تور کې لاړ نشي، دا کم از کم دي شي خیال موسدو. خو د بل طرف ته عرض د سه کوم ایمو بدبختی دا ځنه سلران شتادي د سه څوي صرف ګاټي سوچ، صرف پیسې سوچ، صرف مفاد سوچ وی، دا سوچي نوي چې مو چوک روان کړی دي. تاسو د مولا سید الشهدا د زهرا زوی زوران در سره دي، د یو زائر حسینی ډیر زیات قیمت لري، په کور دی ته ډیر زیات قادر وکي، خادم وګرځيږي، دومره زیات چې دوی څخه ته مثال ضرورت وي غته هر شی پرا کې. اگر زه مثال در کوم ګوډي ځنه وخت ضرورت نه وي پرا ژمي کې ګوډي کې مثلا ګرمایش نظام نه وي، ګرمه کې وکي ایسی کولر نظام نه وي، یو نور ضرورت ورکی نه وي، دا واقعا ظلم دی. څکله پیسې خلی مثال در کوم خې طریقې سره حق د ادا کیږي، په کار دی چې زورانو هم ضرورت صحیح طریقې سره پراشي. مولکو کې څه روشي خال زوران آر یو زائر نه ست پختنه کوي، کافلونا ګوډونا سلرانونا فریادونه کوي. او بنده خدا دا صرف ایتو دنیوي فریادونه نه استونه وکړل، که یو ظاهر د ازار و زیات کړلو ځان ته د سوای چې برزخ د قیامت سزاوانی واخستلی. په کور د انسان خیال دي شي وسطي صلوات واست محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد.
احادیثو کې یقینا دي عظمت او فضیلت د سو حدیثونو ته خدمت کې عرض کوم یو څو برکات او طرف ته اشاره کوم تاسو ان شاء الله ډیر ټیمه ونخلم شپږم مولای من زار الحسین عارفا بحقه كتب الله ثواب الف حجه والف عمره مقبوله. اولادی چې چا هم د مولا سید الشهدا زیارت وکړلو هغه ته پروردگار عالم د زرو قبول حج او ثواب او زرو قبول عمره ثواب ورکړي. انسان ته زندگی کی کیو حج و عمره نه نصیبی که نصیب شیا پته نه لګي قبول شو قبول نشولو. سوره بختور دی زوران د حسین څنګه ته یو زیارت باندې څه بهترینه طریقې سره معرفت سره عقیدت سره مودت سره عجزه سره ادب سره مولا حسین زیارت وکي د سویت زر حجونه وکړل د سویت زر عمره وک او عام عمره نه عام حجونه نه څه خدای سره قبول شي وي. او مخکې روایت کی وغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر سوره ګناهونه کړي وي مغز کې ونلتلېږي د سویت صفا سوترا واپس راځي او بیا ختم کې پکور دی عهد وکي خدای سره اهل بیت سره څه پروردگار دین استا او ګناهونو ته نور نه غلي کوم زکو میر نشوي وي. یو صلوات واستای محمد و آل محمد محمد. شپږم مولا حدیث د مولای من لم یاتی قبر الحسین حتی یموت کانی مولا دی کوم کاس مولا سید الشهدا زیارت نه لړو او مړ شولو اندک حالات کې مړ شولو چې زیارت امام نه دی کړي دا نشته دي دنیا هر یو کارونه کیږي خو امام حسین زیارت کې هغه دغه کوي اهل بیت زیارتو ته نه چی ځنه کسونه یې څنو کارې مخاطمه شي پنشن وخم دا وخم لیدلې وي دا وسوسې دي یو ځنه کسونه د سیایي څه نه زیارت څوم دا شي نه څوم مکمل صفونه عمر زیارت نه څوم مکمل صفونه او بنده خدا معصوم نه گناه هر انسان کی یا ځنه کسونه یې نه زیارت سلوټ شي بکور دی بیا گناه د نه ونه شي دا ونه شي مو د زیارتونه نه کوو به زیارت کوم به د زیارت کوم څه بیر نه گناه د شیطان وسوسې دي کوشش دا دی چې زیارت د نه چي شي پوتې شي نه وکی انده وسوسو کې ډیر کسان ملیدلی زیارتونه نه وکړل چې پنشن او سوچونه کول چې نو کار او کمپلیټ کول کوششونه کول چې زمانو ودونو کوششونه کول چې ځایو جوړولې چې پراپرټي جوړولې چې د سينورې بهانه وی زیارت نه وکړلو زیارتونه محروم دنیا نه لوړل او روایت استر کې وړه مولا د سي چې نه وکړل د سیده کان منتقص الدین منتقص الایمان چې د مولا حسین زیارت نه دی کړي دنیا نه لوړو د سیوی چې دین یا ناقص د دنیا نه لوړو ایمان یا ناقص د شیعتوب یا ناقص د دنیا نه لوړو او مخکې روایت کې د سیدی و ان ادخل الجنه گرچه جنت ته داخل شولو کان دون المؤمنین فی الجنه جنت کې به درجه هغه ته ملويږي ملويږي چې کومه د مؤمنانو درجه وي هغه به نو ته ملويږي یعنی مومنانو نه کامه لاندې درجه به جنت کې وته ملوي. زده سے تهم کیات وستا یو کاسا دنیا نه پکور دی لوړ نشي مگر د مولا حسین زیارت ضرور وکي ار حالات کې یو تنگ دسته کې ویل نوي غریبانی کې ویل نوي ما تاسو عمر کې یونی زیارت کوو او بیا یې دوی فخر پکوو کته سرویتو تسترګ یو غړي شپږم مولود یې ایتو قبر الحسین فی کل سنه مره ک توفیق دوی واس دوی هار کول مولا حسین زیارت کوا کول مولا حسین زیارت رویتو کې د سره غلی دی مولود سي چې چوي مو زیارت وکړل زی مغه زیارت ته ورسوم دی دور ته ورسوم قبر کې برزخ کې نه تو خپل سوچ وکای مو حسین څو ورید تروشی سوره تو ته ضرورت ده سورت امام حسین ضرورت محسوسه وی واسدگیگی اندور دنیا کی مولا زیارت تا ویرشا دیدار تا لڑشا تو داز کابرو قیامت و برزخ اغیز دنیا کی بیا امام ایتا بدرگی تروشی یو صلوات وسط محمد و آل محمد و اللهم صل علی محمد عظمت دو زوران و دور ده حدیث کی مولا دسیش بگم ان الله تبارک و تعالی یتجلی لزوار قبر الحسین قبل اهل عرفات عرفه ورځې عرفات کې حجیان جمع شوي وي خدای حجیانو ته اول سترګې نه غړي نظیر نه وته کوي اول کربلا کې کربلیانو ته نظیر کوي مولا دسی ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم مولای څه پروردگار عالم د کربلا کربلیانو حاجتونه اول پر کوي او پروردگار گناهان معاف کوي
او پروردگار یو قسم ته هغوی مسائل ووري ثم یسنی باهل عرفات یفعل ذلك بهم. بیا غنا بعد دویمه مرتبه کې پروردگار عالم عرفات میدان کې حجیانو ته نذیر کوي یا وی حجتونه برآورده کوي. څومره لوی مقام دی او څومره لوی درجه ده. س پروردگار عالم حجیانو نه پورته درجه کربلیانو ته ویر کړي ده. نذیر او ته دوره د لطف و کرم دی واجه ده قربان مشم ویلی س حج عظمت سنن بکیده که صفا و زمزم بکیده که مشعر و مینا بکیده که عرفات بکیده که د طواف و د خانه کعبه شان و شوکت قائم ده د کربلا قربانه نتیجه ده. د مولا حسین د قربانه نتیجه ده. د سن 61 هجری د آل رسول اغه عظیم قربانه برکات سره نن اسلام قائم ده. حج قائم ده، طواف قائم ده، صفا و مروه قائم ده، مینا قائم ده، عظمت د خانه کعبه نن قائم ده. اور روایت کی مولا دسی مر شیعتنا بزیارت قبر الحسین. مولا ایچ ما شیعه ہوتا ای مولا سید الشهدا د قبر زیارت حکم وکوي سالتی تسوی فإن اتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالامامه. ای مولا سید الشهدا زیارت کول هر چا باندې فرض دی چې چوک مولا حسین ته قایل دی امامت امام حسین امام منی بکار دی هغه د مولا حسین زیارت ضرور وکي. مولا دسی ای حدیث کې څه یاد وساتوي کر رزق کې که عمر کې برکات غوړي تړلې دی مولا حسین زیارت پس او دی حدا پر عظمت منظار الحسین بشت الفرات که منظار الله فوق عرشه. چا د مولا سید الشهدا زیارت وکړل د سویت خدای زیارت کړي او که نور امامانو زیارت وکړو د سویت رسول الله زیارت کړي. دینه پورته سازمات وی څه مقام یاد وساته لوی سعادت ده. زیسو برکاتو طرف ته مختصر اشاره ته کوم صرف هند ته بیان کوم تاسو زحمت ختمام کسا روایات رو سر یاد وسطا اهل بیت و زیارات مولا حسین زیارت کی ډیر برکات او ثمرات خېدي. اولین برکات او ثمرات داده او انسان ایمان مضبوطی کی ورسره ایمان کا غوړی مضبوط کی اهل بیت سره تمسک و توسل مضبوط کا انداز مولا سید الشهدا زیارت تسیدی نه تو ایمان نور مضبوطی کی ویلے اهل بیت خاص کر مولا حسین داعی الله دی خدای طرف ته توب لگی خدای نه د کټوی نه. دویم برکات دا یاد وساته ای مولا حسین خصوصی الطاف و رحمتونه فیوزات تو شامل حال کیږي. کغوړي مولا حسین خصوصی نظر کرم و رحمت د توکی د مولا حسین زیارت ته لور شه. خصوصی کرم در باندې کوي، خصوصی نظر در باندې کوي. دریم برکات دا د زندګۍ کې کا خیر و برکات غوړي مولا حسین زیارت وکړه. زندگی کی بہترین خیر و برکت تڑلے دے یاد وسطے مولا حسین زیارت پسے خصوصاً کم کاس غوڑی عمر کی برکات روشی عمر برکات رزق برکات زندگی برکات مولا حسین زیارت کی خیر و یو برکات دا دے یاد وسطا مو تاسو کله کله زړه تنګو کنه دوی ورځې ته زیاتې شي انسان زړه ته تنګي سره دغه چې دوی شپې ویلې زیاتې شپې او ته خبر یې کنه چې مولا حسین زیارت لوړ شي کومي ورځې شپې د تیری شي دا ورځې شپې ته عمر نه خدای نه کموي. یعنی کچو مثال درکم دوی میاشتې تیری کی زیارت کی د سیوای تو عمر 60 سال وو دوی میاشتې د عمر نه زیات شولو خال دی وی ورځې ایواف تا عمر زی توالی دا پارا کروڑاو پیسی خرچ کئی یو ای مولا حسین زیارت کی دومره خدای برکات خیده چه کم عمر کمی وریزی دور کی استعمال شوالی اغای تا عمر نا خدای کٹوی نا حسابوی نا دا اضافی دیر کڑلی دسی بایا ایسا پکار انسان زرد تنگ نکی او بل شای سا امام حسین زیارت کی خدای خیده استجابت دعا دے حجتون دوی یاد وسطا بیماره دوی تکلیفون دوی خصوصا انسان معنوی روحانی ہوایچ پکار دیو غڑی عاقبت بخیری بہترین زائے سا حجتونو کی پرکی کی مولا حسین زیارت چوکا غوڑی سا ہوایچ دے برورداشی وش شورٹ لیارا مختصارا لیارا مولا حسین زیارت یو بل برکاتو کې دا د کوم کس غوړي خدای امن او امان کې روشي مولا حسین زیارت ته لور شي خدای امان درکړي امان نما درکړي خصوصا روایت کې رغلی چې زیارت ته لور شي او د خپل خاني اهل او عیال دا وشي فکر ډیر ما کوي دی حفاظت زما خدای خپل خلی ته دای ما زما ده او بل برکات دا د زیارت
ما د عرض وکړل چې زرو حجو سره زرو عمرو سره څه قبولي وي هغه سه ثواب برابر دی. دین الله یو برکات دا ده چې کوم کس د مولا حسین زیارت وکړي د سوي خدای زیارت کړي دي پروردگار سره ملاقات شوی دوره عظمت خدای ور کوي. یو برکات دا ده چې خدای د دې نما اعلی علیین ولا لیست کې لیکي. کوم کس مولا حسین زیارت وکړو اعلی علیین لیست کې نما راغله هغه نه لوا ګناهونو مغفرت اندغه ذکی دي غوړي ګناهونو صفا کی ګناهونو د تالیشی غوړي چې صفا سوترا شي لاړ شي مولا حسین دار کې سار کې د استغفار وکا سراشی روایت حساد سے د استعنف العمل عمل سار نه شروع کده سوی ته خدای پاک او پاکیزه کړل. یو برکت دا د یاد وستا انسان استراب دا ور دی بیچینه ټینشن ډیپریشن سره زیات دی که غوړي ډیپریشن د کم شي سکون د تمیلو شي چین د تمیلو شي سکون او چین مولا حسین زیارت کې مولا حسین زیارت کې سکون یې خېده. اغه علاوه اخیری برکت طرف ته اشاره کوم کسا که غوړي قیامت کې بهترینه درجه د تمیلو شي بهترینه صله د تمیلو شي بهترین انعام در تمیلو شي مولا حسین زیارت وکا. یہی سے قیامت ورځ وي چې کله پروردگار عالم د مولا حسین زوران ہوتا آغا انعام صله درجه مقام ویر کی هر یو کس به قیامت کې دارمان وکي زکوش کی یو عمل مان و وړه صرف اور صرف د مولا حسین ظاهر او کربلئی میدان قیامت تر غلې وي دینه پورته درجه بل نشته. زدار مقام داده صرف یو حکایت سره توسل کوم حلی کی یو زیارت ده حلی نو دی علامه حلی یو ده دا یو بل علامه حلی ده ابوالحسن حلی نو دی ابوالحسن جمال الدین علی بن عبدالعزیز 750 هجری کی وفات شوه ده. حلی کی یو قبر دی یو ادیب و شاعر تیر شوه ده. خو دی پلار عمر وهابی و دی هدا پورې وهابیانو څخه اهل بیت سره دوره بغضو کې نه وا سویلیو که خدای مو ته زوای رو کی د زوای بز ټرین کوم چې کله ځوان شي د زوارون سلیارو کی سی زوارون لوټ کوي مکه تکزنی کوي غلیاونه کوي قتلوي مړکوي لیارو کی تکلیف ور کوي دغ نیت سه زوای وخته خدای زوای ور کړلو اندا جمال الدین علی بن عبدالعزیز چې کله زوای وشولو انتظار کې و مور ته زوای مو ورشي چې کله جوان شول زوی ته ولڅ ما خو دغ نیت ته وخته زوای تیار کو وای استولو زوارانو کفیلو ته لیاري کې څه آلتي زوارون ته تکلیف ورسي تخپل یې چې کله ز انتظار کې یو ځکه خو بیا ولې شوم خوب قسم څه خو بیا ولې خپل ځون قسم کفیلی د مولا حسین رچی گرد و غباری و چتیگی آغا گرد و غباری ما سینه باندی ما بدن باندی که نستلو اگه قسم بیا قسم قیامت شوه ده قسم قیامت کی دا اهل بیت دخنه جهنم طرف تا بیایی ما پا بری کیا حکم شو دا جهنم تا بوزوی دویا چه او دا اهل بیت دخمان سکل ما روان کی جهنم تا ور د موچی قسم سے ټول بدن ته مور رسیږي خو کوم بدن باندې کوم ځی باندې مولا حسین خوري ګرد غبار ناسو ازوران والا اغزی ته ور نه رسیږي هغه ځای منسیږي حیران پاتې شولم خدای دا ځای څنګه نسیږي خو سترګې موړې د غزیا باندې ټول د زورانو ګرد غبار پروتو هغه چې کله را پوسې دلم فورا متبا وکړه بزار شول مولا حسین زیارت لون هغه بعد مولا حسین ظاهر وګرځیدل مال ته کربلا کې و غټ شاعر و هغه بعد اهل بیت غټ محب و عاشق و سډیر لیکلي کړي د اهل بیت شان کې درو بي وساشته د اذا شئت النجات فزر حسینا کچری غوړي نجات ته ملو شي مولا حسین زیارت وکا لکه تلق الاله قریر عین تو دات پروردگار سره ډیر خ حالات کې ملو شي فإن النار ليس تمس جسما ور اغ جسم ته نه رسیږي علیه غبار زوار الحسین کوم جسم باندې د مولا حسین د زوارانو گرد و غبار پروت وي عزادارو بختور دی مزوران ز دعا و تکوم خدای دې سفر به خطر وګرځي پروردگار عالم دې سفر هر قسم تافات و بلیات و خطرات نه محفوظ وساتي دعا کوي پروردگار زیارتو توفیق دو نصیب وګرځي خدای قبول زیارتو سره کور والا وسا کلی ولس والا وسا نصیبونه وکړي او جامع کې هم دعا کوم خدایا چا زیارتونه نوي کړي خدایا د اهل بیت زیارتونه ټولو ته نصیب وګرځي
خدای قیامت کې موږ ټولو ته د اهل بیت الشفاعت نصیب وګرځوي.